بسم الله الرحمن الرحیم فصل فی القراءة دا فصل د قرات متعلق ته مخکې مسله خیلی کله سړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وایي انا بد الحمدلله او د شی ته قرات به هم سره کوي. دې فصل کې د قرات ولا مسائل ښایي. قال مصنف رحمت الله علیه فرمایي ويجهر بالقراءة فی الفجر فجر ولا دواړو رکعتونو کې چې کوي د الحمدلله او د قرات شو کنه الحمدلله مات کم صورت ویل شي دا دواړه په جهر سره کوي په زرا په سره به کوي. والرکعتین الاولین من المغرب والعشاء او د ماښام مسخوتن کې به اول دو رکعتو کې دا کوي ان کان اماما کامامي. ويخفي في الاخريين به درې رکعتیزه او څلور رکعتیزه کم مونځ لکه ماښام ولا شو د مسخوتن ولا دي کې د اخر یو او د دوه رکعاته دي کې به پټ قرات وایي. هذا هو المتوارث یا متوارث په اجماع او مسرم دغه تعامل د توارث ته خلکو په همدې عمل کړی دی. وان کان منفردا که بیا کس وي ځان ته یوازې مونځ کوي منفرد فهو مخیر هغه ته په دغو منځونو کې اختیار دی. ان شاء جهر واسمع نفسه که غواړي په زرا په جوات د قراتو کې جهر سره چې ځان ته واوري ځکه چې د دې په حق کې جهر مخافته دواړه موجود دي لانه امام فی حق نفسه ځان ته چې وګوري ځان په حق کې خدای یو امام شولو نه که داسې تیز ویل غواړي ویلی شي. وان شاء خافته که غواړي پټ ووایي نو پټ دي وي لانه لیس خلفه من یسمع یا من یسمعه ورسته څوک نشته چې شاته ور واوري یا ترې نه واوري. والابذل هو الجهر خو که جهر سره لږ وایي چې ځان ته اوري دا بهتر ده لیکون الاداء على هیئة الجماعه چې د منځ ادایګي به د جماعت په شکل وسي لکه جماعت په شکل کې مونځ څه کوي. مخدیس ويخفيها الامام في الظهر والعصر وان كان بعرفه چې د نور منځونه دي دوه لکه مازدیګر د مسبخین منسوکانه دي کې به امام څه کوي په پټه باندې قرات کوي اگر چې په عرفي کې وي. امام مالک سے قول نه احتراز کوي. امام مالک صاحب چې کې د مسبخین او د مزدیګر ولا مونږ چې په عرفي کې کنه به په جهر سره کوي ا د جمعې او د عید ولا منځ باندې قیاس کوي او موږ د پر دا خبره نه د کارل ته کې او کدل ته کې کنه قرات و پټه کوي لقوله علیه السلام اپ علی السلام سے فرمای صلات النهار عجما د ورځې مونږ ګونګوي معنا یعنی پټه پکې ویل شي جوات پکې نشي ویل دا معنا ده. عجمه معنی څه دی لیست فيها قراءة مسموعة د سکرت پکې نه شي اورولې شي. وفي عرفه خلاف لمالك رحمه الله او د عرفي په ورځې باندې عرفي کې چې کله د منځونه کې پټه باندې ویل شي کنه شي امام مالک صاحب په نس جوات ویل شي. والحجه عليه ما روينا زمونږ دغه دلیل څه دی باز دغه خلاف دلیل شو. مختوای چې ويجهر في الجمعه والعيدين د جمعې ولمونځ او د عید ولمونځ دا د ورځې منځونه د صلات النهار عجمه خو د مستثنا دي ځکه چې په دې کې دغه مستفیض طریقې سره رسیدلی په دې کې جهر شوی دی ځکه په دغه دواړو منځونو کې په جهر کې لورود النقل المستفیض مشهور احادیث دی باری کې دي بالجهر د جهر متعلق. وفي التطوع بالنهار يخافت او ورځې که نفلونه کې پټ قرات وایي. وفي الليل يتخير اعتبارا بالفرض في حق المنفرد او شپې ولا کې به ته اختیار ده غوړ دي کې متنفل منفرد وی کنه نشه دی وکي جواتم ویل شي لکه څنګه سړی مفتریض وی ځان ته مونږ کوي د شپې ولا کنه نه پکې جوات ویل شي په فرض باندې بکیا شي. وهذا لانه مكمل له د نفل د فرض لپاره مکمل دي کنه فرض کې څه نقصان پاتې شي هغه پوره کوي فیکون تبعا له ځکه په دې حکم کې د فرض تابع دي. مخته مسله خای کوي سړی نه جهري منصفات شو او د سری ټیم کې راګرځي یا سری منصفات شو جهري ټیم کې راګرځي دا به څه طریقې سره کې رات کوي خپل اعتبار به کوي کدی ته به ګوري چې نه ادا د کشفي منځي خورځي کوو پټ کې را دی پکې کې نه ادا وای چې څنګه منځي ما کشان دی وکي لکه د شپې منځ په جهرن کې اگر چې ورځي راګرځي نه جهرن وکي. ومن فاتته العشاء کچان د مسخوتان منصفات شو د خصوصات جهريه ده کنه پس والله بعد طلوع الشمس طلوع الشمس نه باندې کول غواړي کنه ان ام فيها کایوامت سره کې جهر به پکې جهر سره وکي کما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم کڅنګ پیغمبر اسلام کړي حين قضى الفجر څکله د فجر منځ قضا کول عند
غدات لیلة التعریس چې کله لیلة التعریس ول خبره پیښه شي شپې اخر کې پاړو څه چوالی به خوبولی شي په هغه سبین باندې څه کله فرض لمونځ کولو به جماعت په جمع سره کړه کې جهرن کې راته کړو و ان کان وحده کبه اوازي کې خافت حتما بیا خو ضروری ده چې په پټه باندې بکیرات کې ولایت خیر اختیار وته نشت هو صحیح هم د سی خبره ده لأن الجهر يختص اما بالجماعه جهر خو یا جماعت سره خاص حتما یعنی ضروری خبر ده او بالوقت یا په وخت سره خاص په حق المنفرد منفرد په حق على وجه تخير چې تخير پکې شتا خو ولم يوجد احدهم دلته کې وخت نشته د شپې وخت خو نه دی دا خو د شي وخت سبعي وخت شو شپې وخت نشو بل شده جماعت په شکل کې نه جماعت شکل ستنه وخت شه چې ځان ته کې به په پټه بکې مسخوتان منشي کزئی کولای ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب دوی کيو کا سخته شو د مسخوتانو نه اول دوه رکعاتو کې سورت وی او فاتحه شریف نو ویل کنه لم يعد في الاخرين د اخر دوه رکعاتونو سره دي کې د فاتحه نه راګرځي ځکه چې دی ولا محل پات شو بس دی ولا تلفي په بل چې سره نه کېږي سوا د سجده سوینا وان قرأ الفاتحه کبه د سکړي چې فاتحه خې ویلی اول دوه رکعتونه کې د سورت نو ویلی ولم يزد عليها قرأ في الاخرين الفاتحه والسوره وجهرا ناخيري سورتونه کې د شو کې فاتحه سورت به دواړه وي او جهرن به وږي سید د تر کې سره به منځ تکمیل شي وهذا عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله د طرفینو په نزد وقال ابو يوسف رحمه الله امام ابو يوسف سوي چې لا يقضي واحد منهما لا يقضي واحدة منهما نه د صورت کې نه د فاتحه را وګرځي لأن الواجب اذا فات عن وقته لا يقضى الا بدليل واجب سکله د خپل وخت نه پاتې شي کنه ناغه د دلیل نه بغیر نشي رکزه کول په ماغه ترکیب نشي وړل سي دا نه دلته کې ترتیبي پاتې شو ترتیبي صفات شو زکه اوس بچ شي کوي مار ګرځي ولهما طرفین وی چې هو الفرق بین الوجهين دا خو دو وجو کې فرق دی کنه کدی په اوله کې سورت نو ویلې کنه فاتحه سورت ویلې فاتحه نو ویلې موږ دې چې مار ګرځو فاتحه خو چې سورت نه دی ویلې فاتحه ویلې دا به موږ ته چې اخر کې روا ګرځو دي لپاره فرق د چې ان قراءه الفاتحه شرعت على وجه صد فاتحه کې موږ ته چې دوباره مار ګرځا غدي وجنه موږ وایو چې فاتحه ولا قرات او یل طریقې سره مشروط سي ترتب عليها سوره من السورات پس موقوف دي غانا فلو قضاه بالاخرين ک په اخره کې توته چې فاتحه را وګرځوا ندي خدا مناش تترتب الفاتحه على السوره ندي خواله کې به سورت یې کنه به ورپسې فاتحه به ندي کې شي دا به خلاف موضوع شي کنه هدا خلاف الموضوع دا خلاف موضوع څنګه سورت په صفات خیالان کې فاتحه په سورت ویل شي او کدی په اوله سورتونه کې چې پرې خو فاتحه ویل او سورت پرې خو که اخر کې فاتحه ته سورت دواړه ګرځي نه دي کې خلاف موضوع نه لازميږي ځکه چې ول فاتحه وي به سورت وي بخلاف ما اذا ترك سوره كسوره پرې خو لانه امكن قضاؤها على الوجه المشروع نو مشروع طریقې سره د دې ګرځول کزا کول ممکن دي چې سورت په فاتحه پسې بیا وایي د مخته ثم ذکر ها هنا ما يدل على الوجوب کدوري سیو کې د خبره ذکر کړي نجام صغیر کې چا په وجوب باندې دلالت کوي او په اصل په مقصود کې چې د بلفظه الاستحباب ته د استحباب خبره ده لانها ان كانت مؤخره کچیر دا صورت ورستی کنه فغیر موصوله بالفاتحه فاتحه سره ملاو نوی کنه نفلم يمكن مراعاه موضوعها دي کم زائده دی غیر عیات ممکن ندی من کل وجه هر طرح نزک بشد او مستحب خبر دی جهر بهمه هو الصحيح او بل د جهر متعلق څه خبر شته دوړه به جهر وای صحیح خبر امداده لان الجمع بين الجهر والمخافه في ركعه واحده شنيع سو په یو رکعت کې جهر او پټ قرات ویل شدیدا شنی دي ځکه دواړه شان به نه جوړي ګډواړه به تینه نه جوړه د تی تر د بټیر بس دواړه چې کې جهر سره وای وتغیر النفل وهو الفاتحه اولا به کده نفل کې متغیر راول شي فاتحه د اخیری رکعتونو کې خدا الحمد شریف المستحب دي کنه واجب خو نه دي نو کدی کې تغیر ولراشي نو سپارونه کې ندا ک بدل شي فاتحه د اولاد د دینه ست شو کې صورت کې تغیر راواله صورت خو واجب ده کنه
نه کې به تغیر نه رولو. خامخته ته تعریف کې حاضر شي چې د مخافاته او جهر یل چې شته شي همدا خبره اوس کوي. ثم المخافته ان يسمع نفسه، مخافته دي تیل شي کنه چې کله دا قرات وای الحمد شریف وای نه دا دی په خپل بني اوري. صحیح ده، یعنی دندانینا لک پاسوي، یعنی ګون کې خطر کې سره دی واوري او اواز پکې ضروری دي. صحیح ده، کدی اواز پکې نو بس لوګته پکې نه خو څه غاړه پکې نه خو څه ولا ژبه به قرات نه کیږي زړه کې خو نشي ال کنه. والجهر د جهر تیر شي ايسمع غيره بل قسم ماوري. وهذا عند الفقيه ابي جعفر الهندواني رحمه الله. د مخافاتي او د جهر تعریف حضرت صاحب امدا کړی دی. لأن مجرد حرکت اللسان غوي کثرت جبه ته حرکت ورکی کنه आवाज سره نوي لا يسمى قراءه بدون الصوت، आवाज نه بری ته عرف او لغت کې قرات نشي ویلې. وقال الكرخي رحم الله، امام کرخي صاحب چې دی ادنى الجهر د جهر ادنا درجه شي د ايسمع نفس ځان ته اوروي او اعلی د پر صحت نشي څومره تیز ویل شي. و ادنى المخافته او د پټه بنی قرات ویلو ادنا درجه ده کنه چې تصحیح الحروف چې سړی د لفظونو او د حروف صحیح طریقې سره ادا کی کنه. لأن القراءه فعل اللسان، او دا پکې نه د ضروري چې خپل غوګونو ته اوري، ولی قرات خو ویل شي د ژبې سره ټکی ویل کنه دون سوی ماخي غوګونو ته اورول خو پکې نشته. صحیح ده، خو پاسه ولا خبره شه د بهتره د چاله فقيه ابو جعفر سی ولا چې خپل بنی اوري. وفي لفظ الكتاب د کدوري کې چې کوم الفاظ راغلي دي اشاره ان لهذا اکه د امام کرخي رحمت الله خبره طرف ته اشاره ده. صحیح ده. وعلى هذا الاصل عمدي اختلاف وجب ان كل ما يتعلق بالنطق څخه شي نطق سره تعلق ستي جبه سره کطلاق لك طلاق شول ولیتا کې زدول شول استثناء کول وغير ذلك یم د سنور شیان دي کنه چې دا تعلق جبه سره لکه تعلیق کول. صحیح ده، یا بسم الله ویل په ذبح ټیم کې یا سجده تلاوت کول دا په څومره حد کې جایز کیږي. نام دا اختلاف تر کې چې आवाज سره وبسل دومره ضروری دي چې غوګونه ته اوري کنه. نه امام کرخي سه په نسبت دا خبره پکې نشه، بس شبي سره ویلي کو غوګ نه یریدل باب پکې طلاق مالا کې د شیان کیږي او د اخ سه په نسبت شکیږي چې کله आवाज سره وبسلې وي. خدا خدا قرات متعلق خبره شو حضرت سے دا خبره خایشه قرات د پاره ټولو نه کم مقدار شي دی او څومره مقدار کې به قرات کې اوسم دا خبره خای. وادنا ما يجزء من القراءه في الصلاه، په منځ کې چې ادنا درجه قرات چې سره مون جایز کیږي غانا څومره دی. آیت عند ابي حنیفه رحمه الله، یو آیت د امام ابو حنیفه سے په نسبانه. وقال سیبانو چې ثلاث آیات قصوار کا وړ آیتونه به خدری وای او آیت طویله به یو وای وګدایت. لانه لا يسمى قارئا بدونه، چې درې آیات یا یو آیت طویله اونې وای دینه بیر به ته څو قرینه وای. صحیح ده، د چې د کم شوی د خو قران دی خو لیکن عرف کې تقری سه بنه شوی. صحیح ده، فشبه قراءه مدون الايه، کده دینه کم وای نه د سوي چې لکه د یو آیت نه کم وي هغه آیت قصویر وي. صحیح ده، به نه کیږي. وله امام سی وای چې نه قران کې هم مطلقاً رغلی دی قوله تعالی فقرؤوا ما تيسر من القرآن. ما کی اندر عموم ہے، تھوڑے اور کثیر کو طویل کو شامل ہے. من غیر فصلنس میں تفصیل نہیں ہے کہ یو آیت وی کا دو آیت کا پاس ہے. الا ان ما دون الايه خارج نها، دا یو آیت نه کم خو ځکه پکې نه خلو چې دي سره قرات معتبر نشي شمارلی ولی دا خارج د په اجماع سره. اول آیت لیست فی معنا، هو دا یو آیت چې دی کنه دا د دون الآیت نه دی بلکې آیت برابر شو. بس آیت طویله کې قصویر وي، بس یو آیت اوګد وای. صحیح ده، که یو آیت ویلو که بیا یو نه وي کنه اوګد آیت نه بیا د چو کې وړ آیتونه د درې وای دي سره بیا مونږ جایز کیږي. مختخی وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء. دا خو د حذر ولا مسله شکای سره په سفر کې قرات کول غوړي. سفر کې خسري ته لګ بیړه پیخي انده شي ته مقصد ته هدف ته ځان رسول غوړي، نو په هغه حالاتو کې ډېری مسنونی طریقې سړی نشي بجا کوله، عمل په لګ شي صعب وي. ځکه وای که سفر کې فاتحه دی وي هغه نه بعد کم یسرت ویل شي. لما روي أن النبي عليه السلام قرأ
فی صلات الفجر فی سفره پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ کولو په سفر کې بیا پکې څه ویلي وو بالمعوذتین معوذتین پکې ویلي وو سید قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ولأن للسفر اثرا في اسقاط الشطر الصلاه او سفر د پر دا اثر دی کنه چې نیم مون سړی نه ساقطي ساکت کیږي فلا يؤثر في تخفيف القراءه اولا چې په منځ کې تخفیف پر دا خو به طریقې اولوي وهذا اذا كان على عجله من السير دا پاغه صورت کې مسله چې د سفر کې بیړي کې روانې دی حالت روانګي وي وان كان في امانه کبه د شی په آرام سکون کې وقرار زینا بسل ته پړای چې لیقرب بالفجر نحو سوره البروج وانشقت به د سبای منځ کې والسماء ذات البروج دا سورتونه شو اذا السماء انشقت واذنت لرب وحقت د شی سورتونه وای لانه يمكنهم مراعاه السنه مع التخفيف تخفيف سره د سنت له هضم کولای شي او ممکن وي ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين ب40 آية و50 آية سوى فاتحة الكتاب کبه د حضر حالت کې په علاقې کې به د سبعي منځ کې تقریبا 50 آیتونه به د فاتحې نه علاوه ويروى من 40 الى 60 50 شپېتو پورې راغلي من 60 الى 100 شپېتونه تر سلو پورې څومره ویل شي به کل ذلك ورد الاثر د ټولو متعلق احادیثو کې راغلي خدای دیو بلګي چې غټ غټ سورتونه وایي ووجه التوفیق د روایتو کې توفیق وجه دا د ټولو کې تطبیق او توفیق ول غواړي کنه انه يقرأ بالراغبين 100 کوم مقتدیان دي خشوکین وی کنه نبی خو تسلسل ایتونه و بالکسال 40 کبه سستن کې سمته کسانی نه خو خیر ډیرو غد منځ بیا ته 40 پر وی بلوساتی که درمیانه کې سمته خلک مابین 50 الی 60 50 نه تر شپېتو پورې او د شی د خلکو لحاظ کول د شریعت خلاف خبره نه ده وقيل چا علماء کې د سیل شي ينظر الى طول الليالي وقصرها یا وقصرها د شپې وګدوالي او لنډوالي ته دی وګړي کوګ د شپې وی کنه نو وګدو شپې کې د بسبي وګ تلاوت کې ځکه چې خلکو خوبم پرای کنه او ویډې نه شانم کول شي او لنډ شپې کې خلکو خوبم نه پرا کنه انده سنوري خبري پیخي وي د لنډ وی ویل کثرت الاشغال وقلتها انده شته د خلکو مشغولیات ته دی وګړي څومره خلک بيزي دي او څومره مصروف نه دي مصروف دي قال مختچ وفي الظهر مثل ذلك یا مثل ذلك په د مسبخین منځ کې به د سبي په شان دي قرات وګد کې استوائهم في ساعه الوقت چې د دواړو ولا وخت برابر دي په دي گنجائش کې دواړه برابر دي وقال في الاصل امام محمد رحمت الله په مبسوط کې ویلي دي او دونه يدين کم وي خیر ده لانه وقت الاشتغال چې د مسبخین منځ تیم سي دا عموما مشغول دي کې سړای فينقص عنه تحرزا عن الملال نو وګد کرات ما کې دینه کم کی چې ملال کې مشقت کې خلق په د ستړي مانتیا اوکته هټ کې وانه چي والعصر والعشاء اندشه د مزدګر د مسخوتان منصد د دې کې هم د شته کرات وکي سواء يقرأ فيهما بوسات المفصل بدی کدا غواړي وسات مفصل ویل شي سیده د سورتونه سدي د خو خپل قسمونه دي سیده کنه د تیوال مفصل له شي وګدو د سورتونه سوره حجرات نه ونسه سوره وسماء ذات البروج پر بیا وساتی مفصل دی سوره ذات البروج نوانه سلام یکن الذين كفروا من اهل الكتاب پر بدینا لم یکن الذين كفروا سوره بینات د دین اخره پر قصار مفصل ته سیدا نور سورتونه ملي شي د چې په دې کې يقرأ فيه بوسات المفصل وفي المغرب دون ذلك په مغرب کې دینه کم او يقرأ فيها بقصار المفصل د وړ سورتونه دی وای والاصل فيه دا خبر او دا عمل په څه وجه کولای شي دا په دی وجه شي اصل دی کې د حضرت عمر رضی الله عنه یو کتاب یو رساله لیکل یو حدیث جوړی کانا الی ابي موسی الاشعري رضی الله عنه ابو موسی سیب ته لیکل شي ان اقرا في الفجر والظهر بتوال المفصل صبي او د مسخین منځ کې ته تیوال مفصل وایا او فی العصر والعشاء بوسات المفصل او د مزدګر مسخوتان کې اوساتی مفصل او فی المغرب بقصار المفصل او د مخام منځ کې قصار مفصل وای ولئن ما د مخام کې لګلن سورته ویل شي دا په دی وجه چې ولئن ما بن المغرب على العجله والتخفيف اليق بها دي کې لګبيړه په کار وی کنه نو تخفيف نه لند سورته وای د زیاته لایق لاګي وسره والعصر والعشاء استخف فيهما التاخير او د مسخوتان د مزدګر کې خلک تاخير په کار وی کنه مستخب وي قد يقعان بالتطويل
فی وقت غیر مستحب او کله کله ډېر تطویل پکې وکړي یا تاخیر پکې وکړي نه ډېر تاخیر او تطویل دی وجه نه کېدای شي د مازدیګر او ماسخوتن لمونځ نه شي تاخیر وخت ته وګرځي تاخیر پکې ډېر شي نه غیر مستحب شو کنه نو فیوقت فیهما بالاوساط ځکه په دې کې اوساط مفصل ویل پکار دي خامختي چې ویتیل الرکعه الاولى من الفجر على الثانيه چې د اول رکعت تسبیح منځول د دویم نه لګ اوګدو کې دي د پاره چې د اول رکعت کې خلک شامل شي ځکه چې کاروکونه مخکې رالو دا په تکبیر کې شاملېدل دي یعنی تکبیرة الافتتاح کې همدا شي تکسو قرات کې ورسېدي یا مخکې اعانه للناس على ادراک الجماعات دا به خلکو ته په دې خبره کې امداد ورکول شي چې خلک جماعتونو کې منظوم دي نه جماعت سره به منظوم دي هغه سره اعانت او استعانت شو مدد شولو قال مختي چې ورکعتا الظهر سواء د مسبخین دواړه رکعتونو سي دا برابر دي هذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهم الله دا الشيخين خبر دا وقال محمد رحمه الله امام محمد سوي چې احب الي طويل الركعه الاولى على الثانيه في الصلوات كلها امام محمد سوي چې ماته د محبوب او بهتره لګي چې په ټولو منځونو کې اول رکعت د دویم نه لګ اوګدو کې کانا نه د بخای خلب منځونه مندل شي شریکیدل بشي سیده نه زکه اوګدو کې نه په دې سره به خلکو ته مدد ملوي کی او علما دا خبر اختیار کړی دا لما روي ان النبي عليه السلام كان يطيل الركعه الاولى على غيرها في الصلوات كلها په ټول منځونو کې پیغمبر سم اول رکعت اوګد کولو خو لهما شیخین د دې خبر جواب دور کی چې ان الركعتين استويا في استحقاق القراءه چې دواړه رکعات د قرات په حق کې برابر دي کنه دواړو ته استحقاق او دواړه مستحق دي د برابر قرات فاستویان فی المقدار لهذا مقدار کې دواړه برابري بخلاف الفجر هذا سبعی منځ کې وا خبره شته چې لانه وخت نوم و غفله الته کې د غفلت او د خوب وخت وي ځنه کې سړی ذره پانه چی نه لګ د اوګدو کې اول کې د اول رکعت لګ اوګدو کې دا کوم حدیث امام محمد د پر نقل کړي شي په دلیل کې دی جواب دار کې چې ول حدیث محمول علی الاطاله من حيث الثناء والتعوذ والتسمیه چې د اول رکعت وګد ما کوي دا مطلب نه دی چې اول رکعت وګدوي دویم نه دا خو ځکه وګدوي کنه چې په اول رکعت کې ته ثنا وایي بیا پسې اعوذ بالله وایي بیا بسم الله وایي دم دی وجنه پکې زیات والا رشي کنه مقدار د قرات خدواړو کې شی برابر وي نه دا خو څه کمې زیاتې نشولو خو بیا هم کول رکعت لګدو وګدو وي کنه څه خبره پکې نشته ولا معتبر بالزیاده والنقصان بما دون 3 آیات خد 3 آیات اول خو ویل خاصم ویل دي کنه نه د خاصي وای سړی بیا کم د شي ته یو رکعت د بل رکعت نه لغونی اوګد شول په یو 202 آیتونو باندې درو باندې دینه دومره غټه خبره نه جوړی کی سیده نه به مدونه ثلاثه چې درو آیتونو نه دی کم پکې میلاو کو د بل کې کنه نه دي سره دا رکعت د بل نه اوګد نشو د یو رکعت خو د بل نه ال اوګد کیږي چې اخ کې د سالوي خېلو په د بل کې درې سالي خو وای چې د درو نه کم شوي سالوي خې پکې کو بل کې سالوي خو دی د کې 2 سالي خو بل کې سالي خو دي سره څوک دوالي نه راځي دي ته اعتبار نشته لعدم امکان الاحتراز عنه من غیر خرج د دینه بچ کېدل او ځان ساتل دا ممکن نه دی ولی څوک خو غنلې پسې نه اخته چیرې ما د اول رکعت کې دیر شویلو او دی کې مې درې شو کڅو مې کړو نه ایتونو پسې خو نه لګي چې شمارل شروع کی کنه خودم اندازه لګي چې دی ولا قرات د بل سره برابر شو بس یتنه لګ زیات شو خامخ ته دا خبره کی چې ګوره کله سړی د منځ کې صورتونه وای کنه نه دي د پرسه معین صورت نه درغلی شری زب سبئی منځ کې خامخه دا صورت نه د مزدیګر کې نه دا پکې نشته هانور دا خبر رغلی شي پیغمبر سم فلکی منځ کې دا صورتونه ویل دا خدای دې د پرنه شي بس تعین دی وکړل شي کا شان دي سوق کوي اګه شان دي کله کله کول شي کله بل طریقې سره کوا خو ځان نه پکې تعین نشي وسره شي زب صرف عمدي طریقې کوم د ځان نه تفضیل کول شو او قران کې شي ته څوک تفضیل نشي ورکوله نه دا وایي چې وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها یعنی دا شی تکرات نشته مقرر د شریعت طرف نه چې منځ کې بعینه ماغه صورت وایي لا جز غیر واجب سره پکې جایز نه دا شی پکې بيخي نشته لاطلاق ما تلونه قران کې هم مطلق خبر رغلی چې فقرؤ ما تيسر من القران هم دا شی تمختی چې ويكره اي وقت بشيء من القران لشيء من الصلوات هم دا شی دانه د جایز مکروه ده چې سمنځ د پاره د قران کریم څخه حصہ خاص کی موقته کې چیرې دې ټیم کې بزدا سورات وایم او دې ټیم کې بدا وایم په دې منځ کې دا وایم ځان نه بنه مقرر کړي شریعت نه مقرر کړي ځان نه بنه مقرر کړي لما فيه من هجر الباقي یا هجر الباقي ځکه چې دا کله یو شی خاص کو نور دی فرید ولو و ایهام التفضیل یا ایهام التفضیل دي کې دا خبره چې لکه ته غوټه دا کول غواړي چې دې صورت تفضیل ورکړي یا بل پرېګه دي دا خو د ځان نه تفضیل شو ځان نه تفضیل نه دی راغلي
خامخ دی چې ولا یقرأ المؤتم خلف الامام زمونږ د مذهب مطابق مقتدی به د امام نه وروسته چې دا به قرات نه کوي خلافا للشافعي رحمه الله په خلاف د امام شافعي صاحب هغه شی کې هغه چې قرات وایي استحبابا خلافا للشافعي رحمه الله په الفاتحه فاتحه کې وایي چې قرات ورپسې کوي کني به موز نه کیږي خو جمهور حضرت خو اتفاق کړی چې قرات ویل ورپسې واجب نه دی له امام شافعي صاحب چې ان القراءه ركن من الارکان چې د قرات رکن دی بس ریشه دی پیش طریقان فی دی کې امام او مقتدی به دواړه شامل او شریک وي ولنه مونږ ته چې قول علیه السلام پیغمبر سم خدا حدیث هم دی کنه چې من کان له امام چې د چا د پر امام فقرات الامام له قراءه کنه بس د امام ولا قراءت د امام ولا فاتحه دی د پر قراءت او فاتحه شو او امام دی طرف نه نماینده نه په خپل باندې ویلو ضرورت بیا نشته ولیه اجماع الصحابه او په دې باندې د صحابه او اجماع د اجماع سکوتی ده چې مقتدی به قرات نه کوي او رکن مشترک بینهما ټیک ده دا رکن مشترک دی لیکن حظ المقتدی الانصات والاستماع ی مقتدی د پر دا حصہ د نصیب ده چې کله امام په سیلاړي به دي چپ وسی او د امام له قرات وسی د امام له وظیفه شده او حظ او نصیب چې د قرات وتوای قال علیه السلام واذا قرأ چې کله امام قرات فانصتوا تاسو به چپ وسی نو دا حدیث نو وظیفه معلومه شوله خو استحسن علی سبیل الاحتیاط ک بیا علی سبیل الاحتیاط وای کنه نو بیا د قرات ویل شي خو پټ پټ وای نو حدیثو کې به جمع اتفاق رشي په یورو عن محمد امام محمد لکه څنګه رغلی چې د کومي سختی کې د مانس کې د قرات وکي خو یکره عندهما خو صاحب شیخین چې نه بالکل دی موعدی کې ایس احتیاط خبره نه ده سره دی وای ملي ما فيه من الوعید لکه چې نور حدیثونو کې وعید رغلی ډیر زیات وعیدات رغلی چې کم سړی امام په سکرات یغه په خله کې دی ګرمي شګي یغه په خله کې دی ګرمي خټي یغه په خله کې دی خټي یغه په خله کې دی ګرمه تیګي همدا شی ته ما وایي یما خپل او تویل شي دي چې ما دی وایي چپ دی وسی نور ډیری خبرې دي ندینه معلومه چې قرات نه ویل پکې خدي چې وعید نه بچ شي خامخ دی چې ويستمع وينصت ويستمع خبط تجستر بواري وينصت چپ بي وان قرأ الامام آیت الترغیب والترهیب ک امام شو کې دي ترغیب او دي ترهیب ولایتونه وینه الته کې دي متوجي وي صحیح ده ترغیب ولایتونه چې د لکه کې د جنت خبري ترهیب منه د خوف او د جهنم خبري وي لأن الاستماع والانصات فرض بالنص چوپ وسیدل اوریدل دا په نص سره ضروری دی خدای په خپل ویلي چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا والقراءة وسؤال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك مخل به بیا کسړی قرات وای امام پسې کانا یا د جنت سولونه کې یا د جهنم نه پناګانی غوړی دا ټول په قرات کې خلل پیدا کې مخته چې امام لګیا قرات ته په کې دواګانی شروع کړي بیا خو سره د خلل را پیدا کو نه ځکه دا به چوپ وسی اگر چې امام شوی آیت الترغیب او الترهیب وای ها ځان ته به په کې دواګانی وختل شي وکذالک په الخطبه هم د شته خطبه کې به چوپ وسی وکذالک ان صلی علی النبی علیه السلام چې کله پیغمبر سمونه درود وی الته کې به چوپ وسی ښا کنه لکه کله کله خطبه کې درود شریف رضی مانس کې کنه د کوم لاس ته کسان دی یا ورسته کسان دی به خطبه کې نه غږیږي او شیان پکې نه ویلي فرضیت الاستماع چې ورېدل ضروری واجب دي الا ان يقرأ الخطيب قوله تعالی هغه خطیب کله د غیر ترشی یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الايه نو فیصلی السامع فی نفسه چې دا کم سړی واوري کنه نه د غایت چې واوري په زړه کې د درود شریف په خلی به نه وای خامخته دا خبره شي دی حضرت سے کوي سړی د منبر نبی خلری ناسوي کنه ناغه خواسی قرات نه ور یغه به درود شریف ویل شي نه چې هغه په باره کې اختلاف ته خو بهتره ده چې چپ وسی صحیح ده ځکه د چپوالي ولا وظیفه د دې لپاره واختلفوا فی النائی عن المنبر چې منبر نه لري نه چې هغه په باره کې اختلاف دی والاحوط هو السکوت احتیاطی خبره ده چې چوپ تیوسی اقامت لفرض الانصات چې کوم فرض دی چوپ دل هغه قایم شي یعنی هغه باندې عمل شي والله اعلم بالصواب